عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد وجهوا هذه البيوت فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. منګه د نبی علیه الصلاة والسلام احادیث سلسله د وضو شروع کړې و او داس په کومه طریقه او داس کې څو سنت دي او داس کې څو مستحبات دي او داس کې څو واجبات دي څومره مکروهات دي هغه مون تفصیل سره بیان کړو چې شوق کېږي نو مخکې درسونو کې شته دی کې دی واو نه منګه د غسل طریقه د غسل آداب دا رنګه چا باندې غسل واولي د هغه لپاره قرآن کریم تلاوت کول یا مسجد ته داخلېدلو حکم چې دی نو دا څه دی. نبی علیه الصلاة والسلام په زمانه کې چې کله مسجد جوړ شو نو ډېر داسې کورونه وو چې د هغې دروازې د هغې صحن چې و نو دا په مسجد کې و دروازه چې به یې کوله وهله نو مسجد ته به راوتل. بیا نبی علیه الصلاة والسلام دا حکم وکړو چې تاسو د خپلو کورونو دروازې چې دي نه دا تاو کې د مسجد نه واړوئ هغې بل طرف ته کولاو کې ځکه چې د جنبي سړي دپاره او د حایضې ښځې دپاره مسجد ته داخلېدل چې دي نو دا جایز نه دي. نو د حایضې او د جنبي سړي دپاره مسجد ته داخلېدل دا چې دي نو دا جایز نه دي. دغرنګې حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې زه جایز نه ګڼم چې جنبي سړی او حایضه ښځه دی دا چې دی د قرآن پاک تلاوت وکړي نو د قرآن تلاوت هم د دوی لپاره منع دی او مسجد ته دخول دا ورله هم منع دی. دا جنبي سړی او دغه رنګې حایضه ښځه دا به مسجد ته چې دی نو نه داخلېږي او قرآن تلاوت چې دی نو دا به نه کوي. اوس جنابت څه ته ویل کېږي نو تاسو ته پته ده چې سړی کله د کور والا سره جما وکړي نو دی بیا د چې کومه مني وځي نو دغې ته ویل کېږي حالت ته جنابت. نو دی به اوس غسل کوي ځکه او غسل به څومره کوي نو به هغې طریقه هم څنګه نبی اسلام په خپل قول او فعل سره د اودس طریقه ښودلې ده نو دغه رنګې موږ او تاسو ته د غسل طریقه هم په قول او فعل سره چې ده نو دا ښودلې ده. لکه عبدالله حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د هر په غسل کې تاسو هر وخته چې دی دا هم وینځئ چې په کومه څرمن باندې ویښته وي او هغه څرمنه هم ووینځئ چې په کومه څرمن ویښته نه وي یعنې ځان چې دی نو بلکل ښه صفا سوتره کې. حضرت علی رضی الله عنه فرمایي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د هر ویښته لاندې چې دی نو دا جنابت دی. خو چېرې چا نه په غسل کې یو ویښته برابر ځای مچ پاتې شو نو دله به الله جل شانه د جهنم په دوزخ کې چې دی نو داسې سزا چې ده نو دا به ورکوي. علي رضی الله فرمایي چې د هغې نه بعد زه د خپل د سر د ویښتو دشمن جوړ شم چې ما به د خپل سر ویښته چې دی نو دا به خرول چې یا سنا دی کې ما نه چېرته وچ ځای پاتې شي. نو په دې وجې نه فقها فرمایي چې د سر ویښته خرول چې دي کټا کول دا هم جایز او مستحسن دي ځکه چې د علي رضی الله عنه دا عمل و. اولاد لري چې په سر د ویښته وي. بهرحال نو غسل طریقه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مونږ ته اوس څنګه ښودلې ده او مونږ به په کومه طریقه باندې غسل کوو. یو خو مونږ به غسل کوو خو مونږ ته طریقې نه دي معلومې. راځئ چې مونږ نن د غسل دا طریقه دا هم مونږ زده کړو چې آیا پیغمبر علیه السلام په کومه طریقه باندې غسل چې دی نو دا فرمایلو. نو حضرت ام المؤمنین حضرت صدیقه حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي نبی علیه الصلاة والسلام دوی چې به کله غسل کولو نو اول به یې لاسونه مبارک دا به ووینځل
بیا به په خیلاس باندې شرمګا ته اوبه ور واچولې په ګس لاس باندې به شرمګا چې دنو دا به وینځله بیا به د هغې نه پس هغه شان اودس وکړو لکه څنګه چې سړی مونځ ته اودس کوي نو داسې اودس پې وکړو بیا به په اول به 3 لپې اوبه راواغستې او په سر به یې راواچولې بیا به په ښي طرف باندې اوبه چې دی نو دا راواچولې او بیا چې دی نو په ګس طرف باندې اوبه چې دی نو دا راواچولې تر دې پورې چې د غسل نه به مکمل چې دی نو دا پاک شو دا و د پیغمبر علیه السلام د غسل طریقه باقی په غسل کې څو واجبات دي څو فرایض دي څو سنن دي څو مستحبات انشاءالله آینده درس موږ انتظار کوو دا په هغې کې ووایو الله